تیرو جمعو کې د منځ فلسفه ذکر شوه عقلی دلایلو سره چې منځ ته په تمام عباداتو کې فوقیت الله تعالی ورکړی دی او څومره هم عبادات دي الله هغه په منځ کې را جمع کړي دي، خوا کر انسانانو عبادات دي او کر نور مطلقو حیواناتو یا چې کوم دی نباتات وغیرہ دا الله نور کائنات تیر هغه ټولو مجموعی عبادت الله تعالی په منځ کې راګیر کړی دی. د دین اخوص ان شاء الله نقلی دلائل یو عقلی دلائلی او یو نقلی دلائلی. نقلی دلائل هغه ته ویل شي چې د قرآن او د حدیث نه را نقل شي، او عقلی دلائل هغه ته ویل شي چې هغه عقل هغه دلائل چې کوم دی نو د ځان نه جوړی. نقلی دلائل د منځ په باره کې چې منځ ته په تمام عباداتو کې فضیلت حاصل دی. رسول الله مبارک په ډیرو احادیث مبارکو کې چې کله د اسلام ارکان بیانې نو د ټولو نه اولنې منځ یادوي. د دې نه پته ولګېده چې په عباداتو کې اهم عبادت دا منځ دی. نو انشاءالله احادیث مبارکو کې چې رسول الله مبارک د منځ مطابق کم روایات دي، اوس په هغه روایات بیان کو چې د منځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره فضیلت بیان کړی دی، او د منځ په ترک باندې او پرې خودو باندې رسول الله مبارک څومره وعیدات ذکر کړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په څلور ستنو باندې ولاړ دی. اسلام چې کوم دی نو بنیاد په څلور ستنو باندې قائم دی. نمبر 1 شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله، د ټولو نه اولنې دا گواہی ورکول چې لا يقضى عبارت صرف یو الله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. د دینه بغیر چونکه اعمال مقبول نه، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنی کلمه شهادت ذکر کړه او د اسلام نو ورسره کلمه شهادت سره سره مسلمان وګرځي. نو د اسلام نو ورسره نمبر 1 چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانې اولنی چې بیانې نو اقام الصلاة رمز قائمول دی. دویم نمبر چې په هغه باندې بنیاد د اسلام دی. دویم استن هغه اقامت الصلاة رمز قائمول دی. او دریم نمبر چې کوم دی و ایتاء الزکات، زکات ورکول دی. و صوم رمضان او د رمضان روزې نیول دی. او وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول دی. د دې نه پته ولګیدا چې د اسلام بنیاد پرې څلور ستنو باندې تاسو په ځای اعمال وغیرہ کې چې کوم دی فائدہ کې بیا تشریح دار شیخ الحدیث رحمت الله علیه چې کوم لیکلی د چې اسلام مثال چې کوم دی د خیمه ورکړي. یو خیمه را او د هغه خیمه او د هغه تامبو پرې منځ کې وستن لګیدلی، او د هغه نه څلور طرف ته چاپیره پیسکو ته یو وستن لګیدلی. د منځ د ستنې نه دا خیمه په غیر نشي قائمېده، دا برا غرزیږي په ښکته باندې. همدغه شانتې رمنستن چې کوم دی نو دا کلمه د لا اله الا الله ده. یو سړي ګواهي د لا اله الا الله نه ورکړي، دی که مونځ کوي عبث دی، دی که روژه نسي زکات ورکوي څه کوي مسلمان لرې فایده نه ورکوي. نو د لا اله الا الله مثال د خیمې د منځ د لرګي دی، او بیا څلور طرف ته چې کوم دی نو دا رمضان مبارک روژې دي، حج دی، زکات دی او مونځ دی، را څلور طرفه خیمې لګېدلي. کم یو انسان چې په دغه کې بیا یو نه کې هغه طرف ته خیمه ناست دی. بهر کیف رسول الله مبارک د کلمې طیبې نه پس د اسلام د گواهی نه پس لومبی اقام الصلاة ذکر که، د مونځ قیمول چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړ. او دغه شانتې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو روایت را نقل کوي چې هغه مشهور دی په حدیث جبرائیل سره. حدیث جبرائیل مشهور روایت دی
هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام د اوسو سوالونو تپوسونه کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکوي. هغه کې یو د اسلام د ارکانو مطابق تپوسونه کینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو ناولنې سیال تمون ذکر کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم حدیث را نقل کوي چې په حدیث جبرائیل سره مشهور دی، دا یو تفصیلی روایت دی. بهر کې دغه صحیح عمر رضی الله تعالی عنہ بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو ورځ موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسو، اذ طلع علینا رجل، ناسا په یو سړی راښکاره شو موږ ته، شدید بیاض الثياب، تک سپینې جامې وې سپینو کپړو والو، او شدید سواد الشعر، بالکل تک تور یختیو، یعنی خپس ځوانې کو یختی تک تورو، لا یرالی اثر السفر، په هغه باندې اثر د سفر ښکارېدوم نه، ځکه یو سړی مسافر راشي د لرې نه د سپینې جامې را سپینې نه پاتې کېږي، په هغې باندې دوړې لګېدلي، یخته دومره تک تور او غوړ دا نه پاتې کېږي. لا یرا علیه اثر السفر، د سفر اثر په هغه باندې ښکارېده نه، او ولا یعرفو منا احد، په موږ کې چا پېژندوم نه چا پېژنده نه د دې سیاونه، او که د لرې نه راغلی و میلمه نو په هغه باندې خو اثر د سفر نه، نو موږ اریان شو. حتی جلس الی النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې کېناسته، نو فاسند رکبتیه الی رکبتیه، اتحیات او د قیدی په شکل کې کېناست، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنګونانو سره خپل زنګونان ولګول، داسې بالکل نږدې ورسره کېناست. ووضع کفی علی فخذیه، او د خپل لاسونه راوغستل پرې خپلو رونانو باندې کېښودل لکه څنګه چې سړی قیدي ته ناسي. او فقال یا محمدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اے محمد صلی الله علیه وسلم، وی اخبرنی عن الاسلام، د اسلام مطابق مال خبر را کہ اسلام څه شی دی. وذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام مطابق څه خبر ورکي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اسلام بارکری تپوسو کو، اغا ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اسلام داره چې تر دې گواہی ورکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا الله نه سوا بل لایق د عبادت نشته، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دینو د الله رسول دی، درې گواہی ورکړي. د کلمې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې شی ذکر کوي، وتقیم الصلاة، او چې تمنځ قائم کی. کلمې نه پس نمبر 1 سی رسول الله مبارک فرمایل وتقیم الصلاة، چې تمنځ قائم کی. او دریم نمبر وتوتی الزکات، او چې ته زکات ادا کی، وتصوم رمضان، د رمضان روزي ونسی، او تحج البيت، او د بیت الله شریف حج چې کوم دینو دا توکي. دا حدیث یو ټوکړه او قطعه نور حدیث جبرائیل ډیر زیاتوګه دیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نور بلا تپوسونه کړو، او بیا اخر کې چې کوم دینو تپوسونه کړو چې قیامت پکلی. رسول الله مبارک فرمایل چې دا ته چې تپوس کې موت اپریږي او شانتیو. اخر کې رسول الله مبارک ته د قیامت نخې را توخه نخې خولوي، او بیا سورې پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق ته سړی پیژندلو. عمر رضی الله تعالی عنہ نه مې پیژندلې، ودا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. بهر کې رسول الله مبارک د کلمې د گواهی نه پس، کلمه د تشهود نه پس چې کوم دینو ټول نمبر 1 سی دا مون ذکر ک چې اسلام دی ته چې ته مون چې کوم دینو دا قائمه پر یو وجبان دي. دا حدیث مبارکونه هم پته ولګیدا چې اهم عبادت دا چې کوم دی الله په نسبت دا مونږ دی، او دا غي سره سره پک انسان نه چې ګناونه محو کوي، د انسان نه چې ګناونه ریږي، هغه کوم د ټولو نمبر 1 سی چې کوم دی دا مونږ دی. مونږ د انسان نه ګناونه محو کوي، د انسان په جسم پورې ګناونه چې نو دا نه پریری. تاسو په اعمال وغیرہ کې بلا روایت چې کوم دی آلته کې تعلیم کې اوریدلې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته رسول الله مبارک روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نور محدثین مشهور روایت ترا نقل کړي. اور راوی د حدیث کوم نه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موارد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل یقول چې رسول الله مبارک فرمایل ارایتم استاو سخیل ده لو ان نهرا بباب احدکم، استاسو کې یو کس په دروازه باندې یو نهر تلره، یو نهر تله ده وبو، او یغتسل فی کل یوم 5 مرات، او دغه سړی خپل کور مخې ته پرې نهر کې راورځي 15 پیری غسل کوي، یو پیر نه دو نه درې نه 15 پیری پرې کې غسل کوي. نه نبی علیہ السلام د صحابو نه تپوس کوي هل یبقى من درنه شیء، دا غره بدن د خیرونه بس شی پاتې شي. صحابو یا رسول الله قالوا لا يبقى من درنه شیء، صحابو یا رسول الله
داغه د بدن د خیرونه غوسې شي نه شي پاتې کېږي. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه شانتي د پنځو منځونو مثال دی. یمحو الله بهن الخطایا، الله تعالی درې په ذریعې سره د انسان د ګناهونو ریږي. پته ولګی را چې د انسان د ګناهونو محو کولو کې د منځ لوی کردار دی. د ټولو نه اول منځ دی چې د انسان د ګناهونو چې کوم دی نو دا ریږي. او په دغه مضمون سره د رسول الله مبارک نه بلا روایت چې کوم دی نور مختلفو صحابو چې کوم دی نو را نقل کړي. دغه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذی سے روایت را نقل کوم دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه چې کوم دی نو راوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الصلوات الخمس، پنځه ټیمه منځونه چې دی، اول جمعه الى الجمعه، د یوې جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې دا منځ چې دی کفاره لما بینهن، دا د دې په منځ کې چې څومره ګناهونه د انسان نه شي د هغې دپاره کفاره ده. سهار چا منځ کړی دی، اوس د ماسپښین منځ یې وکړه، د سحر نه واله ماسپښینه پورې د انسان نه ګناهونه شوي دي، دې منځونه هغه ګناهونه محوه کړل. بیا اوس د ماسپښین منځ یې وکړه، مازدیګر منځ به کوي، مازدیګر او د ماسپښین په منځ کې چې کم ګناهونه دې محوه کړل، ختم یې کړل. دغه شان د تیره جمعه چا منځ کړو، په دې جمعه باندې منځ وکړه، د دې دواړو جمعو په منځ کې چې کم دی نو کم ګناهونه دا یې منځونه چې کم دی نو وران کړل. خدا خبر یاد ساتئ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما لم توشل کبائر، تر دې پورې چې انسان ارتکاب د غټو ګناهونو ونه کړي. دینه معلومه ده شوه چې ګناهونه ریږي، خو صغایر واړه واړه ګناهونه. کبایر چې کم دی نو دا په غیر د توبې نه ریږي، د هغې دپاره شرط چې کم دی نو توبه انسان به الله ته توبه وباسي. که چېرته کې دا تعلق د حقوق الله سره او که تعلق د حقوق العباد سره، بیا چې د چا حق ضایع کړی د هغه نه به معافي غواړي. به هر کیف هغه مونځ دی په ټولو کې اول چې د انسان صغیر ګناهونه چې کم دی نو دا ټول ریږي. د انسان په بدن پورې ګناه چې کم دی نو دا بالکل نه پرېږدي. دا چې کم دی نو د مونځ برکت دی. او بیا خبر هم ذهن کې یاره ساتئ، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول اللہ مبارک نا روایت چې کوم دی نو را نقل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، حضرت انس ابن مالک وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان للہ ملکن، دا اللہ د طرف نه او فرشتي ینادی عند کل صلاۃ، د هر یو منځ په ټیم کې چې کوم دی نو هغه فرشته आवाज کوي. आवाज د فرشتي سره یا بنی آدم، اے بنی آدمو قومو الی نیرانکم، پاسے اغور طرف تا اغور مڑ کے دو طرف تا پاسی اللتی اوقدتموها، کمور چی تاسو بزان بانی دا گناونو پوجا بانی بل کرے رے نفات فیوها شابه اغا مڑ کئی. دا دینا پتہ ہو لگی را چی پا انسان بان دا گناونو دا وجہ نا چی کمور بلی گی دا غی پا مڑ کے دو کی دا ٹول نزیاد کردار دارا منز دے. انسان کا رضان را جہنم اور وجنی کمور چرا دا گناہونو په ذریعے سره ذکر جهنم اور داستاره گناہونه دې لپاره خشاک ته او لرګری دای پتا باندې بل کړي وز داغه د مړکول لپاره دنیاوی اور د مړکول لپاره وبدي شګه په خلق ورولي په غټو باندې ولي د اخرت اور چې تار گناہونو په ذریعے سره بزان باندې بل کړي هغه به د منس په ذریعے سره چې کم دی نو دا مړکی نو دا आवाज کیږي د هر منس پټیم کې سحر انسان داودی د غفلت په خو باندې نداوشی حی علی الصلاة حی علی الفلاح انسان راشا د منزه تراشه د کامیابی زی تراشه او دا انسان ودی پرشتہ आवाज کے پاس انسان اور مڑ کا کمور دی گناہوں په جوانه پسان باندې بل کړي او بیا را خبروم زین کی ار ساتي چې پرشتي هغه کار کوي چې الله ورته ویلي پرشتي هر هغه کار کوي چې الله ورته ویلي وس پرشتہ چې کم आवाज کوي انسان ته نو دا ورته الله ویلي چې आवाज کوا وس دا الله تر طرف आवाज کی نو بالپازی دیگر به مونږ دې سی وایو چې خلره پرشتي رخ حکم د الله ری چې انسان پاسا و دې خبره کې وزن دی وزن پکې داره چې سحروم پرشتہ आवाज کوي خلره پرشتي ندا د الله د طرف نه ماسپخین چې کم دینو پرشتہ आवाज کوي انسان پاسا د ځان اور مړکا د ګناونو په وجه په ځان باندې بل کړي خلره پرشتي आवाज چې کم دینو الله کوي ذکر الله په حکم باندې پرشتہ आवाज کوي مازیګر بیا ماخام ماسوتن بیا وزدی خبرې ته لک سوچ کول پکار دی چې دغه شانتي आवाज الله کړو شیطان ته وی اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام ته سجده وکي پرشتہ چې आवाज کوي الله ته سجده وکي پاسه مسترب ترزان اور مړ کوي او شیطان ته आवाज شو اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام ته سجده وکي آدم علیہ السلام ته
او د غون مونږ ګره حکم ورته نو شي صرف د یوې سجدي حکم ورته شو الله چې سار مونږ ته حکم کوي نو په سحر په مونږ کې چې کوم دی 2 رکعات فرض دي او 2 رکعات فرض کې سلور سجدي دي الله د سلور سجدو حکم کوي د قیام حکم کوي د رکوع حکم کوي د تشهود او د قیدی حکم کوي شیطان ته صرف مطلق سجدي حکم شو هغه الله تعالی آدم علیه السلام ته نه شیطان انکار وکړ الله کم ځای ته ورسود مردود کا وزدی طرف ته ګوره شیطان ته حکم شو چې آدم ته سجده ولګوا انسان ته حکم کیږي الله ته سجده ولګوا شیطان ته حکم یو پیر شو خا اسجدوا لآدم دا الله د طرف ته یو پیر حکم شو او حدیث کې سره لل چې د هر منس پټیم کې فرشته اعلان کوي د هر منس پټیم کې فرشته چې کوم نه اعلان کوي او بیا د الله تعالی چې څومره هم اوامر دي څومره هم الله تعالی حکم کړی په قران کې اقیموا الصلاة د منس د پاره سبب چې کوم نه دا وخت ته د منځ د پاره سبب دا وخت دی او اهل اصول لیکلي دي کله چې د عبادت د پاره سبب یا سبب راشي اوامر د الله څومره حکمونه لري دا دې ته متوجي شي ګویا چې الله تعالی قرآن کې څومره هم حکمونه کړي دي تا ته بس دا آوازونه دومره وشو پاسه رضا نور مړکا پاسه الله ته سجده ولګوه شیطان په یو سجده باندې مردود کو تا سحر چې کوم دی سلور رکعات مونږ کې دا تو سجدونه انکار وکړه او هغه سجده چې کوم دی د شیطان آدم علیه السلام ته او تعالی الله د سجدې انکار وکړ شیطان ته یو پیر حکم شو تا چې کوم دی د زرونو حکمونه چې کوم دی انکار وکړ او بیا ماسپخین شي ماسپخین 10 رکعات لري 10 رکعات مونږ دی او هر یو رکعات کې 2 سجدي ماسپخین د 10 رکعات او 10 سجدونه تا انکار وکړ او تا ته یو پیر حکم نره پرشتوم ندا کوي دا الله اوامر هم تا طرف ته متوجي شي او بیا ما زیګر دا تو سجدونه انکار راغی بیا ما خام د لسو سجدونه انکار راغی ما سوتن دا تلسو سجدونه انکار راغی انسان له بکردا لګوند بر خپل گریوان کې سرخ کده چې کم رب شیطان د ایوي سجدي په بنا باندې دومره مردود کا خپل دشمنی ته جوړ کا انسان لک سوچ وکا او بیا د الله تعالی سره ډیر لوی بے فائدہ چې کله چې کم نه افتینه پست بیا راشي په سروان سپینه ټوپای کړي جمعه ترای زره جمعه منس کوما د الله تعالی نعمتونه د شپه ورځ استعماله د الله تعالی غذا او خوراک شپه ورځ استعماله الله لباس درکړي ر شپه ورځ استعماله الله جسم درکړي ر شپه ورځ استکارله الله هوا پیدا کړي ر شپه ورځ پاغه باندې کم نه صالح او بج کم نه شپه ورځ استعماله او افتک یو پیر الله تمخ کې سجده لګي اغم د نخلاصي دغونته چې خلک راتراو نو چیرې جنب د بیلمازر جمعه منځ نه کوي صرف بهر چې کم دینو خلکو ته معاشره کې ځان خول چې زره جمعه منځ چې کم دینو دا کوم بهر کې فیصله بکارداري لګ پر خپل گریوان کې چې کم دینو سوچ وکي لګ چې کم دینو سرخ کدهږي چې الله دې وی سجدي په جرم کې شیطان ولې شیطان زنا کړي وا شیطان غلا کړي وا شیطان چرته قتل کړو شیطان سود کړو ایسي نو کړي صرف دې وی سجدي په بنا باندې الله مردود کا زمون د سمره سجدون انکار راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ان لله ملکن الله لره او فرشتي ینادي عند كل صلاه د هر منس پټیم کې आवाज کوي یا بنی آدم اے بنی آدم قوموا الى نيرانكم ال پاس هغه ور طرف ته دا ور مړ کېدو طرف ته پاسي التي اوقدتموها فاطفئوها کم چې تاسو بزان بل کړي ره ال مړی کوي او بل خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مانزه په ځای رنگ طریقو سره څنګه تیر جمعو کې مونږه عقلی دلایل وي رنگ طریقو سره الله تعالی مزلج کم نه فضیلت ورکړي اوم دغه رسول الله مبارک د خپل احادیث مبارکو کې په رنگ طریقې سره امت ته کم نه د منصف فضیل بیان کړی یو حدیث ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی نو مې کم نه عمر ابن مرہ الجهنی د روایت کې مسند بازار یو کتاب دی او دغه شان دی صحیح د ابن حبان دا حدیث یو ذخیره ده هغه کې دا روایت موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منز فضائل بیانې چې د منز انسان کمی درجه ته رسي منز انسان کمی درجه ته رسي سړی را ټولو نه اعلی درجه ته ورسي رسز په ذریعہ سره ورسي هغه وایي صحابي چې کوم نه روایت کوي جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او پیره او سړی راغی فقال یا رسول الله وید الله رسوله ارایت استخ خیال له
ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، که زه ګواهي ورکما چې سوا د الله نه بل څوک معبود نشته، لایق د عبادت نشته، وانک رسول الله، او د دې خبرې ګواهي ورکم چې تر الله رسول، وصلیت الصلوات الخمس، او زه 5 ټیمه منځونه ادا کم، وادیت الزکات، او زکات ادا کم، وصمت رمضان، د رمضان روجي ورسم، وقمت، او بیا د غیر شپې قیام کوما، تراوی وغیره کوما، تهجد نفل کوما. فممن انا، زبر کم خلق نیما، الله بر قیامت پر د کم خلق سره ما پاسي. دا کلمې گواہی می کړی دا د ټول ناول می مس قائم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایل قال من الصدیقین والشهداء، تبر الصدیقین او شهدا سره پاسي. والصدیقین او شهدا دا په ټولو کې اعلی درجه والا خلق دي. صدیق هغه ته ولا شي په پیغمبر پسې دویمه درجه، دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درجات په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې په امت کې رټول نه کم دینو اعلی. رسول الله مبارک فرمایل کته دغه کارونه کینو من الصدیقین والشهداء، تبر الصدیقین او د شهدا سره د قیامت پر ورځ پاسي د هغه خلکو سره وي چې په کوم باندې الله تعالی انعام کړی ری. منګه مسکو کنه خدای پاکا اهدنا الصراط المستقیم، خدای نه غلار را توخیا، صراط الذین انعمت علیهم، داغه خلکو لار را توخی چې تا په انعام کړی ری. الله انعام پچا کړم په دغه خلکو یې کړی ری چې رسول الله مبارک فرمایي د منځ په ذریعه سره وتری او ترسي الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله چې په انعام کړم دغه خلک دي. رسول الله مبارک فرمایل تبر الصديقين او د شهدا سره پته ولګی چې منځ انسان اعلی درجه ته ورسي، منځ انسان د ټولو نه لوړې درجې ته ورسي چې هغه صدیقیت او د شان چې کوم دی نو د شهادت د دې درجه او پړوي ده. او بیا دا خبره نبی علیہ السلام رنگ رنگ طریقې سره د منځ فضایل چې کوم دی نو بیانوي. منځ هغه دوايي ده، منځ هغه دوايي ده چې د ګناونو یو رنځوري استعمال کی په جسم کې څه قسمه چې کوم دی نو مرض د ګناونو نه پریدي. انسان د جسمانی مرض شي ډاکټر ولا دوايي ورکړي راوي دا دې دوايي ده چې ستا په بدن کې څو مرضونه راټول به وباسي. وایي داسې دوايي لا نه دی ایجاد شوې چې انسان سینه هم ټکي، د انسان په ګرده کې چې کوم دی نو ګټي دا هم ټکي، د انسان نور بیماری دی او دا ټول په یو نسخه باندې صحیح شي. خو الله تعالی روحاني مرضونو د پاره چې کوم دی نو یو نسخه له منځ راایستلې ده چې په یو ټیم باندې د انسان مکمل مرضونه چې کوم دی نو ختم کی، د ګناونو مریض چې کوم دی نو دا ختم کی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته مسند د امام احمد بن حنبل کې چې کوم دی روایت موجود دی او راوی دا غي چې کوم دی ابو مسلم دی. هغه دخلت علی ابي امامه رضی الله تعالی عنہ، زر حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ خاله ورلم وهو في المسجد او د په جماعت کې ناسو. فقلت يا ابا امامه، ما ورته اے ابو امامه ان رجلا حدثني عنك، یو سړی ما ته ستاسو طرف یو روایت بیان کړی دی، یو حدیث ستاسو طرف ما ته بیان کړی دی. او هغه حدیث دار چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلی دي من توضأ فاسبغ الوضوء، یو سړی او دسو کو خپ کاملی طریقې سره او دسو کو فغسل یدیه بیا لاسونه وینځل ووجه خپل مخ وینځه ومسال راسي په سر باندې مس وکړه او دغه سره سره و اذنه د غوګونو مس وکړه ثم قام الى الصلاه، او بیا مسترب ته کوم دینو روان شو مفروضه فرض منځونو طرف ته. نغفر الله له من ذلك اليوم، الله د دقه ورځي هغه ګناونه د تجي کم دینو معاف کی. مشت الیه رجلاو چاغه طرف تخفیتلی یعنی خپو ګناونه، وقبضت علیه یداو او هغه ګناونه چې د الله سرانی ولی یعنی د الله سو ګناونه، او سمعت الیه اذناه هغه ګناونه چې هغه د غوګونو سره تعلق ساتي غوګونه اوریدلی، ونظرت الیه عیناه او هغه ګناونه چې هغه د نظر د وجې نشوي د سترګو چې کم دینو کړي، او دغه شانتي وحدث بي نفسه من سوء، کم غلط سوچونه چې کم دینو نفس کړي هغه ټول الله معاف کی. دا دي صحیح دی، دا ماته او سړی طرف پرې روایت کړی چې تا د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی. فقال ابو ماموي والله په خدای قسم قر سمعت من النبي صلی الله علیه وسلم مرارا، یو ځل نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سو پیری اوریدلی. پته ولګیرا چې هغه نسخه چې په یو ټیم باندې د انسان د لاس ګناونه، د خپو ګناونه، د سترګو ګناونه، د زړه ګناونه، د غوګونو ګناونه مکمل طور باندې د انسان علاج دی. هغه دوايي سشه روحاني دوايي چې کوم دی هغه منځ دی. دنه پته ولګیرا چې منځ په عبادتو کې اعلی درجه لري. منځ په عبادتو کې اولنې چې کوم دی
هغه عبارت ته هم په دغه باب کې چې کوم دی هم دغه شان دی چې موز هغه نسخه او هغه دوايي ده چې د انسان پر روح کې څه قسمه مرض نه پرېږدي مکمل چې کوم دی نو ریږي. دا حضرت ابو عثمان نه روایت ته دی كنت مع سلمان رضی الله تعالی عنہ زرا حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ سره مت تحت شجره دی ونی لاندې دی ونی لاندې حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ سره فاغس غصنا منها یابسا حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ یو غصن یو سانګ داغې نه وچونی و یو وچ سانګ ونی و فحزه ويخذ ولا حرکت ورکا حتی تحات ورقه تر دې پوری داغه هغه پانی چې کم دینو خطر اوریږي راو ورسیری ثم قال بیا ما توي یا ابو عثمان یا ابو عثمانه الا تسالوني ته زمان را تاسو نه کلی ما افعلوا چې زول دي سګوم دا چل مې ولې وکړه څنګه مې ونه و دا سمو خزوله درې را پانی میرا توې کړې راو مې غرزولې نه قلت ما ورتوي ولم تفعلوا ولې دې سګه راتو وای کنه دا لري ولې دې وکړل قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یو پیر زما سروم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي سکړو وانا ما تحت شجره زوم رسول الله مبارک سره دی ونی لاندې ناسوم واخذ منا غصنا يابسا رسول الله مبارک دا ونی چې کم دی وچ سانګ راونی وا فحزه اغه له داسې حرکت کوي سندله حتى تحات ورقه دا غه پانی چې کم دی نو راو غرسيري او فقال ما تم نبی علیہ السلام یا سلمان اے سلمانا الا تسالوني ته زمان را تاسو نه کلی ما افعل هذا چې ما ولې سی وکړل نه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی ابو عثمان ته اقا طریقه اختیار کړه صحابه وي شقو د نبی علیہ السلام سره روایت در نقل کول سره وي ادم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوله نقلت ولم تفعلوا ما ورته یا رسول الله ولې سی وکړه دا څنګه ولې را وسندله قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان المسلم یقینا یو مسلمان چې اذا توضا او دسوگی فاحسن الوضوء خپل او دسوگی صحیح طریقې سره او دسوگی ثم صلى الصلوات الخمس او بیا 15 ټیمه منځونه چې کم نه ادا کی نتحاتت خطاياه داغه ګناونم داسي وريږي کما تحات هذا الورق لك څنګه چې رونی را پانی وريږي پته ولګی چې موږ هغه نسخه بیا رسول الله مبارک او فرمایل اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين رسول الله مبارک دا آیات چې کوم دین اخر کې بیا او فرمایو چې دا ورځې په دوانو طرفونو کې منځ قائم کړي په بازي سود شپې کې چې کوم دین منځ قائم کړي زکه په نیکي سره چې کوم دین ګناو نریږي او دا نصیحت تر نصیحت منونکو لپاره پته ولګی چې د روح د پاره چې کوم دی هغه دوايي چې د انسان د روح نه مکمل طور باندې مرزونه چې هغه ګناونه لري داري هغه منځ دی بهر کیف عقل هم دا منی چې منځ په تمام عبادتو کې هغه اهم عبادت ته نقل هم دا منی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث پر اڑا کې منځ کم دینو په تمام عبادتو کې اهم عبادت ته ان شاء الله پرې باب کې د رسول الله مبارک نور چې کم دینو فضائل روایت هغه باینده فرصت کې وای او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.